زد پکلی تیری دم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو ما تاسو سره هغه ویډیوګانې شروع کړې وي چې هغه یو حدیث مبارک دی چې په هغې کې درې څیزونه الله تعالی هم خوښ کړي دي، جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام هم خوښ کړي دي او دغه رنګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو دا نن ویډیو زه به د حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام هغه درې صفتونه پسندیده خوښترین صفتونه په هغې به در سره دا ویډیو جوړه کړم. نو حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث کې فرمایي چې زما هم یو درې څیزونه خوښ دي. هغه درې څیزونو کې یو دی ارشاد الضالین، یعنی هغه د چانه چې لاره ورکوي هغوی ته لاره ښودل، یعنی کم خلک چې د لارې نه بېدرکه شوي هغې ته سمه لاره ښودل. د دې دوه معنی علماو ذکر کړي. یو دا معنی ظاهري معنی دا چې یو سړي نه لاره خطا وي، په سفر کې خطا شوي وي یا یو ورک زیات ورک وي او هغه ورته سړی وښیي، نو په هغې باندې جبرائیل السلام وایي دا صفت زما ډېر خوښ دی. بعضې علما وایي چې د دې نه مراد د حق هغه لاره ترې ورکه وي او د دین اسلام هغه لاره ترې ورکه وي، په ګمراهانو سره روان وي او په غلطه لار روان وي، هغه ته څوک مثلا سمه لار وښیي، نو دا هغه بهترین صفت دی. دویم نمبر هغه فرمایي وموانست الغرباء القانتین، یعنی هغه غریب او غریب خلک چې هغه نیک وي د هغه سړي سره همدردي کول، یعنی نیکمله غریبان چې کم وي او پرهیزګاره غریبان، دغه رنګې هغه ډېر دیندار غریبان چې وي د هغې سره همدردي کول، هغوی سره مالی جاني هر قسمه امداد کول او د هغې په خوشحالۍ کې شریکېدل، د هغې په دغه رنګې په غم درد کې شریکېدل، نو یقینا دا صفت د حضرت جبرائیل علیه السلام خوښ دی. دریم نمبر وایي ومعاونة اهل العیال المعسرین، یعنی هغه امداد کول د هغه غریبو خلکو سره چې د هغه غریب سړي اولاد زیات وي. یو غریب سړی دی د هغه بچي ډېر زیات دي، نو د هغه با اولاده غریب سړي سره امداد کول، مالی امداد کول، یقینا په دې باندې د سړي هغه ضمیر مطمئن شي چې کله یو داسې بلبچداره سړی وګوري او هغه ته څه تکلیف وي مالی او ته ورشي هغه سره امداد وکړي، نو پخپله د انسان ضمیر مثلا هغه مطمئن شي او هغه ته یو سکون شان میلاو شي. نو دا د حضرت جبرائیل علیه السلام هغه درې صفتونه چې دا هغه خوښ دي. نو کوشش دا کوئ چې تاسو هم په ځان کې دا درې واړه صفتونه راولئ، نو یقینا په دې صفتونو باندې به الله تعالی انسان ډېر لوی درجو ته ورسوي. الله تعالی دې موږ او تاسو په دغه درې صفتونو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.